د ټولو ناول د خپل خوږ مشر صوبایي چیرمن سکندر حیات خان شیرپو، زموږ صوبایي کونسل ممبر همایون خان خټک چې اسلام آباد نه راغی، نور د ضلع مشران د تحصیل مشران ټول ته په راتلو باندې هرکلی ویم. بیا د هغې نه بعد زموږ سره چې کوم ملګرو شمولیت وکړو هغوی ته قومي وطن پارټۍ کې په شاملېدو باندې مبارکي ورکوم او دا یقین دهاني ورکوم چې انشاءالله زموږ چې څه وي زموږ یو کلی وطن دی، دا پارټي به دوی مایوسه کوي نه. څنګه چې موږ څه ووې الحمدلله زموږ د پارټۍ خدمت تاسو کوس وګورئ، په تېرو ورځو کې هم د چا نه پټ نه په چا خبره په سوونو پارټۍ دي، خو یو پارټۍ نه تنګي له یو روپۍ وروړه، نه یو پنډ کار وکړو، نه یو لار جوړه شوه، نه یو نالی جوړ. دا واحد قومي وطن پارټي وه چې د خلکو سره غم په هر یونین کونسل کې دی، که هغه تنګي دی په ټول تحصیلي تنګي کې زه ویم، په شب قدر کې سینیټیشن مد کې کروڑونو روپۍ ولګېدې، دا زموږ د مشرانو برکت دی. حالانکه په دې وخت کې نه موږ سره څه خدای شته، نه د پارټۍ نه د حکومتي څه خدای شته، نه بل څه، خو بیا هم زموږ د مشرانو یو برکت دی چې هغه ټول پاکستان یې مني. نو زه دغه نور ملګرو ته ویم د تنګي چې کوم زموږ ملګري چې راځي ټول په دې لاره کې په دې قافله کې شامل شو او د ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپو، زموږ صوبایي چیرمن سکندر حیات خان شیرپو مټې مضبوطې کړو او دا پارټي مخکې بوځو، انشاءالله مستقبل زموږ دی. والسلام. بیا ما چې کوم دی میر صاحب د هغه پی ما ته میلاو کو، بیا چې کوم دی هغه ما ته چې ته څو خبرې کوې، زه کونسلر یم، ما ورته ویې چې ته د کومې پارټۍ سره تعلق ساتې؟ ما ورته زه د قومي وطن پارټۍ یم، زه په خپلې پارټۍ باندې نه شرمېږم، زه د قومي وطن پارټۍ د کونسل تنګي جنرال سیکرټري یم. ما ورته بیا په اخر کې دونه پورې زه تنګ شوم چې ما ورته ویې که ته نه راکوې زما په خدای قسم چې په تنګي کې په سیلانونو وکړم ما نه به یې تحصیل ته رانه شي. داسې کار درونو موږ هم کونسلران یو، دا خلک هم کونسلران دي. موږ د چا چې کوم دی هېڅ قسمه زورورتیا نه منو، زورور الله دی او چې څه وي په دې تحصیل باندې ورځئ، دا ستاسو خپل حق دی چې څه مې په خپل دغه باندې غواړئ. موږ به تاسو سره ولاړ یو، زموږ مشران دي دا زموږ په شا ولاړ دي، مخکې هم زموږ دغه تپوس کړی دی، اوس به هم کوي، بیا به هم کوي او بیا به هم کوي. زموږ د چا نه سترګې نه شرمېږي انشاءالله.